افغان قوم هم شکریا ادا کوم چې د کومه ورځې نه موږ دلته قدم ایښی دی ټول ملګري ډېر زیات تنظیمونه ډېر زیات ملګري دا خواهش لري چې ملاقات وکړي خو چونکې هغه پاسیبلیټي ونه نو موږ د دې ټولو د مینې ډېره زیاته مننه کوو خو بیا هم چې څونه ګنجایش کېدی شو څونه پاسیبلیټي کېدی شو ملګري ټول رالل او بیا ورته زه مبارکي هم ورکوم دا پرون چې کم مراسم وشو د ولس مشر اشرف غني صاحب دا دویم ځل چې کومه اوت ټیکینګ سرمني وشوه د نظام په مسلسل او دا کم کنټینیویشن چې د نظام وشو د جمهوریت وشو زما په خیال دا یو ډېر امپورټنس لري د دې خاورې په مستقبل کې او بیا کوم پیغام کېدای شي سرخوښې داسې وي چې هغې دا کوشش کړی چې مونږ څه ورانې وکړو دا پروګرام خراب کو خو کم پیغام چې دغه پنډال نه پرون ټولې دنیا ته لاړو خالي دلته چې کم شرخوښې و هغې نه ټولې دنیا ته لاړو افغان قوم چې کم قوت او کم استحکام مظاهره پرون دغه پنډال نه وکړه چې هیڅوک هم ونه خوځېدل او بیا ورپسې اشرف غني صاحب خپل سینه م ورته ښکاره کړه چې راشئ که څوک ولی ډز زما په خیال باید دا کم خلک هم چې دا خواهش لري چې مونږ به نور هم په دې راتلونکي وخت کې هم په دې خاوره په زور خپل یا د خپلو ګوډاګو حکومت راولو زما په خیال هغه ټول قوتونه د خپل هغه ټټو په سوري وتړي مونږ د افغانستان ټول حکومت خو بار بار به مونږ څه ووایو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ووایي چې خپل کور ته راغلي یو څه به مونږ شکریا ادا کړو خو بیا هم مونږ چې په تورخم راواوړېدو نو بیا چې کله مونږ جلال آباد ته ورسېدو هغې جلال آباد نه بیا مونږ په هلیکاپټر کې کابل ته راورسولو دا خبره په خلکو ډېره بده لګېدلې ده مونږ ورته دا وایو چې دا مونږ ورته دا وایو چې دا خو د ښځې ویزا اوس مونږ ته وښویله چې تا ته زور څه درکوي دا مې د پلار نیکه وطن دی دلته به زه بیا هم راځمه په دې هلیکاپټرو کې به هم ګرځمه دې حکومتونو کې به هم ګرځمه بیا دا پرون چې کم مراسم وشو هغې نه پس دا نوی منتخب شوی نایب صدر امرالله صالب سره هسې په لاره کې مخامخ شو نو یو ملګري تصویر وویستو هغې تصویر هم پې اور بل کړی دی مونږ دا وایو ورته چې دا هغه ډېر وړوکی سړی دی هغه نوکر دی
هغه خپلو مالکانو ته زیري لګوي. موږ ورته دا وایو چې دا زما خپله خاوره ده، دا افغان قوم زما خپل قوم دی. ما مخکې په ټویټر باندې یو ټویټ کړی و، لوی غوبلی ته جوړ کړی و، ډېر زیات زور یې ورکړی و. ما دا خبره کړې وه چې زه افغان وم، زه افغان یم، افغان به اوس هم جغرافیې بدلیږي، قومونه نه بدلیږي. هغې خبرې مې ډېر زیات زور ورکړی و. خو نن مو ته بیا وایم چې افغان یم، او چې په نوم یې د دې ځمکې په سر باندې افغان اوسیږي، پاتې کیږي. که د دنیا په هر یو ملک کې هم وي، زه به هم دغه شانتې تعلق ورسره هم ساتم. تاله چې څومره اوس خو به ستا ته زور هم ساتم ورسره، اوس خو لا پته راته دا بعض ټیم کې داسې عمل وکړي چې په خپله دغه کم کردار د ده پاتې شوي، هغه زمونږ دا ملګري ډېر تکړه دي، هغه بیا دا زړه تصویرونه هم راوباسي. نو پرون زما په دې تصویر چې هغې کم کیسې او کم بد رد ویل، نو زمونږ ملګرو ورپسې بیا هغه د نوجت سنګ سیدو، د سني دیول او د عمران خان هغه تصویرونه راوویستل چې هغې په کرتارپور باندې وو. یا د دلته نشي هلته کله شهباز شریف ځي او کله بل پرویز الهي ځي یا کله باجوا ځي او هلته سیدو ته غاړه ورکوي. دا ټول تصویران زمونږ ملګرو ورپسې راوویستل. نو زه دا ورته وایم چې د پاکستان نه جنرال باجوا ځي یا د هلته نه سیدو راځي او هغوی یو بل له غاړه ورکوي، نو زه به امرالله صالح له خامخا ورکوم. ملګرو دلته ډېرې خبرې وشوې، زه تقریبا ټولې خبرې ملګرو وکړې. بار بار هغه ریپیټیشن هم خوند نه کوي. زه یقینا چې دلته د دنیا ټول قوتونه راغلي دي، هر سړی پکې خپله ټوکرۍ راوړې ده، هر سړی پکې خپله دکانداري کوي، او د هر چا خپل مقصد هم دی. لکه څنګه چې هغه صاحب شاه صابر صاحب وایي چې داسې څوک نشته چې په دې ورانې کې لاس نه لري، داسې څوک نشته چې کابل او پېښور جوړوي، نو داسې هېڅوک هم نشته چې کابل او پېښور